باب تیمم باب دې په بیان د تیمم تاسو ویلو تیمم یو معنا لغوی ده او بل معنا شرعي د تیمم تیمم معنا لغوی هو القصد قصد ویلکی عربی تیممت فلانا ويممته وتأممته وأممته تلو والو معناګانې قصدته تیمم دا په کتاب الله باندې ثابت دی د نبی له سلام په احادیث مبارکو ثابت دی اجماع د امت په دی باندې ده او تیمم د دې امت خصوصیت دی چې الله تبارک وتعالى دا فضیلت دا شرافت دې امت ته ورکړي تیمم دا حدث اصغر او حدث اکبر د دوار نجایز دی او په دې باندې د امت اجماع چې ته ولګي مخباندي مخاو کې ولا سنو باندې او کې مرفقین پورې لکه څنګه چې د حدث اصغر د پاره کافي کیږي د حدث اکبر د جنابت د پاره د هم کافي کیږي تیمم امام شافعی رحمه الله په دې کې اختلاف دی په دې خو جماعت چې حدث اکبر اصغر دوار نه کافي کیږي خو تیمم بسنګ وایي نو په دې کې اختلاف دی اکثر علما بلکې جمهور علما دا وایي التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين صحابو کې حضرت علی کرم الله تعالی وجهه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حسن بصری امام شافعی سالم بن عبد الله ائمه کې امام مالک امام ابو حنیفه مولا اصحاب الرايه بلکې جمهور صحابه تابعین من بعدهم جدید مسلک او مذهب دے کہ تیمم ضربتین ضربۃ للوجه وضربۃ لليدين الى المرفقين یو جماعت علماء وی چې تیمم دا واجب دی خو ضربۃ واحده للوجه والكفين یو ځل ولا څنګه کوي لا کفین په باندې مرحقي او مخ په باندې دا د امام اوزاعی امام اوزاعی او د عطار المحلا په ایمو کې د امام احمد اسحاق ابن راوی د عقیده مسلک مدد امام زهری رحمه الله نے روایت راغله هغه چې مسح د یدین او چې کې دا په کې نه پورې کې تقربونو پورې لاسونه دا په مسح خدا د امام زهری رحمه الله د هغه خپل رائے علامہ خطابی رحمه الله وی چې مسح ما وراء المرفقين نو دا لازم نه بلکې مرفقین پر مسح هغه کافي ابن سیرین رحمه الله غي مسلک دا دی چې تیمم دا درې ضربۃ للوجه یو درې ضربه بل دویم ضرب دا د کفینو د پاره دی دریم ضرب دا د یدینو د پاره دی نه ذراعینو د پاره درې ضرب خو تیمم په کیفیت کې په عدد د ضربات کې اختلاف شته خو په دې باندې جماع ده چې حدث اصغر او د اکبر دوار د پاره دا جایز د جنوب حیزی نفاسی د پاره هم جایز دې کې چا خلاف نه لري د جنوب حیزی نفاسی کې خلاف په دې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ابراهیم بن خعیل رحمه الله نو د دې دا مسلک مذهب راغلی په هغه نه بعد واپس د دې رجوع دا ثابت په یو سړی تیمم د جنابت د پاروي هغه نو ورسته او موجود شي نو بیا غسل به اجماع باندې واجب
دې به کفاره کوي چې تیمم مې وهلی دی او ما کافي شوه نو باقي اودس کوو ګرده که اوبه موجودې وي دا کافي کېږي نه تیمم دی وهو هغې نه بعد اوبه پیدا شي باقي بې تا باندې غسل کول دا واجب دی په دې باندې اجماع د علماو چې دا واجب دارنګه سړی مسافر دی یا یو سړی ګلو بیزو چیلیانو په سرلې صحرا بیابان ته لاړ د دې دا دوار د پرمدا جادر دی چې دې کچې ته اوبه موجودې هم نه وي او دې که جماع کوي د دې لپاره دا جادر ناغي په کوله کې چې دومره اوبه وي چې غسل د چا د فرض کوي نو هغې نه بعد تیمم به ووهي او باقي منځونه دا به کچې ته د سړي په بدن باندې مثال نجاست وی هغه به وینځي او غسل به وکړي د فردینو هغې نه بعد دې دپاره تیمم ووهي نو مدې باندې د لمونځ کوي مسافر به هم کوي او که یو سړی لرې لاړ دا به اوس که یو سړی ولګېږي غسل د ذکر ونی او نو دې وجې نه او چې کوم په همدغه تیمم باندې په دې حالت کې مونځ وکړو د هغه چا مسلک په مذهب باندې چې وایي رطوبت د فرض د مرئي نجس دی نو اعاده د صلات کې باندې لازم لکه هغې کې اختلاف او څوک چې وایي نجس نه دی نو په هغې باندې اعاده دا نشته یو سړی بیا اودسه دی او د هغې په اندامونو باندې نجاست دا موجود د امام شافعي رحمه الله جمهور علما دا وایي چې دې لپاره تیمم جایز امام احمد رحمه الله وی تیمم ولر جائز او په کوم صورت کې چې نجاست د دې په بدن باندې وي نو تیمم جائز که نجاست په جامع باندې وي به تیمم دا جائز نه امام احمد رحمه الله دا که په تیمم نجاست په بدن یو تیمم وهل نو دا جائز دی او کته نجاست په جامو باندې یو تیمم وه نو دا جائز نه دی اوس که یو سړی داسې وي تیمم وهي په څه به تیمم وهي نو تاسو ویلو په دې کې اختلاف دی امام شافعي رحمه الله امام احمد ابن منذر داوود الظاهري نو هغې دا وایي چې تیمم صرف په خاورو باندې جایز دی او هغه خاوره هم چې هغه ګرد کوللی او دا ګرد په اندام باندې کېني اندام ته دا ګرد ورسي امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله هغه وی تیمم په ټول انواع د ځمکې باندې دا جایز حتی که یو کاڼی وي هغه سپین خویه کاڼی وي هغې باندې د پشکال دا غټ باران شوی وي نو بیا په دې باندې تیمم دا جایز د دې نه ما سوا امام اوزاعي سفیان ثوری رحمهم الله دې دا وایي چې تیمم په واوره باندې هم جایز بلکې هر هغه شی چې په ځمکه باندې پروت وي په دې ټولو باندې تیمم جایز ما علی وجه الارض چې په مخ د ځمکه باندې هر شی وي تیمم جایز حتی واوره جنس ځمکې نه ده نو په دې باندې جایز او امام مالک رحمه الله احناف تیمم جایز دی په جنس ځمکې باندې جنس ځمکې څه معنی چې کوم شی ولیکيږي نه او کوم شی سوځيږي نه دا ټول جنس ځمکې لکه سیمټو باندې دا جنس ځمکې دی رانجو جنس ځمکې دی چونا جنس ځمکې دی ګد جنس ځمکې دی دا نه ولیکيږي او نو سوځيږي نو په دې باندې تیمم وایي دا جایز اوس په سرو سپینو باندې اگر کس نه پیدا کېږي په دا جنس ځمکې نه دی ځکه دا ولیکيږي اوسپنه هغه ولیکيږي دغه چې اوټې ونیسي نو هغه پسته شي بیا ډبه اواره شي نو پستېږي یا کلهیي د مثال هغه ولیکيږي خو چې کوم شی جنس د ځمکې نه وي زمونږ په مذهب باندې د امام مالک رحمه الله په مذهب باندې هغې باندې تیمم دا جائز دی او دا روا اوس تیمم چې سړی ووهه نو دا بیا اودسي په دې باندې څنګه کېږي پورته کېږي
من کینو کوم من په باندې په دې کې مختلاف دي تاسو ویلو امام شافعی رحمه الله او بعض ائمه وایي چې تیمم رفع د حدث نه کوي تیمم سره بیا ولسی پورته کیږي نه بلکې تیمم دومره دی چې اباحت د صلات سره من وسره جائز ګرځي چې جائز ګرځيږي نو په دې سره فرض من جائز ګرځيږي وما شاء من النوافل دو نوافل ورته تبع د فرض سره کولې خو دو فرضونه کولې نشي په یو تیمم باندې کته نیت د فرض کړي نو نوافل دا جائز د نیت د نفل ذکرې نفل جائز دي امام شافعي صحیح فرض باندې جائز ده نه ذکر دا نوافل دا تابع د فرض خدا فرض دته جایز نه چې فرائض توابع د نوافل دا نشي ګرځي او کته مون باندې مون په جنازه باندې کې دا جائز اوس کته مون دی وهله دی فرض مون دی کو جنازه په باندې کې دا جائز اندارنګ تیمم د امام شافعي په مذهب باندې وخت دا کوم شی ویلي تیمم وایي دا جائز نه دي اوس یو سړی تیمم وهله دی او دا سړی کله مانځه نه مخکې مانځه باندې ولاړ نه دی خو به ولې نو د څه او که په مانځه کې ولاړ دی نو مونږ دی باطلېږي نه بلکې چې د مانځه نه فارغ شو نو هغې نه بعد د تیمم باندې مونږ دا کوي امام شافعي رحمه الله د دې ائمه دا مسلک په مذهب دی مونږ دی وکي نو باقي او د څه وکي عادت باندې لازم ځکه دیو جنا چې دا سړی اوبو کولې د اوبو کولې دل باندې د دې د موږ د باطل شو چې مونږ دی باطل شو نو واپس دی بدا اعاده چا کوي د صلات اعاده صلات دا به نو زمون په مسله کو په مذهب باندې چې تیمم دی او تیمم سره رفع د حدث نوافلم کول شي فرایضم کول شي دو فرضونم کول شي دینه ما سوا صلات جنازه ټول اعمال عبادت کول شي نو دا طهارت مطلقه ده طهارت ضروری نه ده که وخت داخل نوي د وخت د کول مخ کې تیمم وایي نو هم جائز دی په کې د سره روانه ده تیمم کوی وو پیدا نشي نو دیم دا جائز او امام شافعي مولا بعد ائمه هغه تیمم طهارت ضروری وي دی وجنه فرایض په باندې کول شي نوافل نه موږ فرایض کول شي قضا د فوائدم کول شي دو فرضونه په باندې کول شي اومدارنګا نوافل په کول شي مونږ جنازه بلکې ټول اعمال عبادت څومره دي دا ټول په باندې کول شي وفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال 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 من جفان قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الذي صلى الله عليه وسلم قال الفريضة يكون بالبيضاء او بذات الجيش اذا كنا من بالبيضاء او بذات الجيش داروی شرده بيضاء کی سو یا ذات الجيش دا دو ځایونه دي په مدینه منوره کې ما بین د مدینه منوره او د خیبر په ما بین کې منګل سره دې نو انقطع نو خرجنا موږ وصلو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نو وصلو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په بعض اسفاره په بعض سفرونو کې جنا معلومه کې مسافرت د زوجي سره دا جایز ده قاتل صد د عمل ما در بغل ما چیرته دی رواني ځان سره روانه کړی نو دا جایز ده او خاص کر هغه زمانہ کې ذکر صحابه کرام دیو جهاد تسلړې مزل بو وخت به وخت راوړل وخت به تیر کو یاد وو به تسل الله په ادم مزلونو نو الته د جامو یذلو نور دریات او تدریب کولا ها نو الته بډې وخت کې ځل نو کړي دا کرا داولې دا چاهي نو حفظ لی یوهار لی زماد پارا دلته لیوي بلغرویت کرا دی چې دا هار ما عاریتن اگر تیو د اسماء رضی الله تعالی عنها دا خلاده د هغه و ما تیاګ دلته حدث شوی عقد لی دا زماو د دې په مابین حقیقت مخالفت دانش معنا دا مخالفت نشته په حقیقت کې د اسماء رضی الله عنه داغي ملکیتو
دا اضافت نسبت ځان تکړه دې ته کړه دې په لاس کې اره تشیر دې نه ته ورکړو دې په لاس کې نو دی ویني ما او چې وای چې دا اسماء رضی الله عنها دا حقیقتا د هغه يقولون لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماته اجل سنه بالعقل اصلي جدهار وسپیداش ها دا وشو دا پیدا شو قام الناس معه د پیغمبر اسلام سره صحابه کرام دین پر سره د نبی اسلام تاسو صحابه کرام وایا وليس ولا رأي وليس ما هو بعض الناس إلى ربي ولا إلى أبي بكر فقال ولا سأل ما كان على عائشة فقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو وليس ولا رأي وليس ما هو معه فجاء أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه ولا تدري فقد قال كما فقال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس ولا رأي وليس ما هو معه قال تعالى لكم وكل ما قال دی ملامت کړما نو دې نه یو کوم مسافر سفر کول یو شی عاریتن کان واحد ځان سره سفر کولې دا چاري او چې دا معیر چې نه عاریتن اصلي هغه اجازه وو اجازه ونه کړل شو او دویم دا معلومیږي کخذې اولادي اچي هغه حقیقت اچي هارون اچي نو دا جائز دا جائز دی روا وروا دې دې خدای د پاره روا او د خپل کټبات کا د پاره روا دا زنا چې واچي او ټول هر څه کاریږي او ګلېږي نو دی وجنا نو دا جایز نه دا ناروا او شرعي مثلا دا ده چې کله کله بهر کوزي نو خپل د کور نه ماتوا زیب او زینت نو دا باندې پیدا جایز نه او بل دې کې معلومه شو اعتناء بحقوق المسلمين واموالهم نبی رسول الله څومره اهتمام وکړ دا د مسلمانانو حق هغه ځای نشي نو دا وای ما ته په صدیق رضی الله عنه زورنا وقال ما شاء الله يقول ايوه چې الله خو صفقاته لما کوي وجعل الشروح يدعون في بيده ذي وهلم فلا ترسي خالرتي په تشي په دې بغل کې اصلاح سره و کېدا چلو دینه معلومیږي خپل اولاد ته ادب ورکې قولن به ورکې فعلن به ورکې ضربن به ورکې کبه وینا باندې کار کیږي وینا وته عملن متوخیا او کبه دی باندې نو شنو ضرب خفیف دام ورکوي بل دا مسله معلومه شو اولاد ته ادب ورکې کله اولاد به غټوي هم ادب ورکې ادب دا ورکې حتی کدا واده شي د پردي په کور کې وی د اسلامي اصولو دغه خلافي هم ادب ورته د حضرت شر د رڼا د نبی رسول الله په نکاح واده شوی د بیا ما ابو صدیق رضی الله عنه تاسو ټوخې په دې کې په دې بغل کې دا څه چلو پیغمبر اسلام د انکار کړي صحابه کرام او ټول د کیسه کړي دا باندې یاره کور لور دا واده شو د ما سره کار تا وسره کار ستنه مور پلار هغه ورته ورته کار ستنه ناس ولا علی جدل لا جدل نو ټول د دې اهتمام کوي دا چې د شرعن دا چایي نو ولا يمنعون من التحرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد كلمه رضي الله تعالى على النبي وكلامه قال زيد بن خزيمه وهو احد النقباء وسيد بن خزيمه ده احد النقباء يوم النقباء ونه يعني ليله العقبه الثانيه دي د شرکت کړي دي د دې ویلې ماهیا باول برکتکم ماهیا نه دا برکت چې حاصل شو مسلمانانو په رسخت د تیمم راغی دی اول برکتکم داول برکت تاسو نه بلکې دا مسبوق ده به غیرها من البرکات دینه مخکې نور برکتونه تاسو دغه دین الله پاګه لګیلې مراد د جانا د بیا آل ابي بکر آل ابي بکر نه مراد ولا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د اهل د اتباع تابعداران مراد دي د کی اشاره دی ته دا چې تشهیر نه باندې کې څه واقع کې تهمت کولګل الله تبارک وتعالى څومره احکام راولي هغه دوی برکت قرآن کریم الله نازل احکام انا راولي او د سهار وکشو الله په دې تیمم جواب راولي ګرځاد امت لپاره دوی برکت
ما هي أول مرة تقول يا عجيبة فقال عائشة طبعا فإذا لم يكن عليه وحدثنا هذا أحسن وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة بن بشير بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عنه أن تعالى من أسماء على الرسول إذا أسمعنا إلى الاستواء نفعلت فزاعت أغا شيوا أغا شيوا فهلكت زائخ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه في طلبها فطلب لها شديد العلاج فأدرك أنه الصلاة وصلوا بغير أو تقديم منذ دینه معلومه شو یو مونږ یو کو یو دې داسې پام کې سورین نه اوبوي التا موجودي او نه د سیمون دی خاور نه وي دا په خپل حال باندې مفید دي حدیث نه معلومه البته دې مسله اختلاف امام شافعي رحمه الله وی نو باندې چې دا منځو کې او اعاده باندې هم واجب او مونږ ذکر کوي نبی علیہ السلام فیضا امرتکم بامر نفعتو منه مستطاعت تاسو یو امر حکم چې طاقت نه هغه کوي او اعاده په ذکر کوي ځکه دا چې عذر چې نه وګوي نه خاوروي دا ډېر نادر او دا کم دی دویم قول دا دی چې نه په دې باندې مون واجب نه دی بلکې مستحب دی قضا په باندې واجب د مون لیکلي کني زمونږ دا مسله کوم مذهب دی چې مونږ باندې حرام دی ځکه دا سړی محدث دی بیا او د سره بیا او د سره لپاره مونږ جایز نه دی اعاده په باندې واجب او څلورم قول دا دی چې مونږ باندې واجب دی اعاده واجب نه ده دا د امام مزنی دا غي مسله کوم مذهب دی او ظاهر حدیث نو هغه تقویه د قول د امام مزنی رحمه الله هغه ده ځکه ظاهر حدیث نه معلومیږي چې نبی رسول الله سلام اعاده دا د ایمان دا واجب کړی ولیکن من ویو ما هو المختار دار چې قضا دا واجب دا واجب دا دې سړي باندې احناف په مذهب باندې سره مون باندې کوي بلکې دې قضایي وروړي اعاده وروړي او اعاده په باندې لازم فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزل ذلك بأبوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما نزل به أمر قلت إن جعل الله نكيب المرحلة وجعل المنزلين فيها بركة وإن قال حدث يعلم من يعبد من وغيره من الشريعة عليها قال أبو بكر حدثنا معاذ بن عامر الشافعي قال كل ذلك مع عبد الله بن موسى فقال ابو بكر رضي الله عنه ليس له رجل اجر فلم يجد شهر إذا الصابون فهذه فقال أبو الله يتأمل وإن لم يجد شهر فقال أبو بكر فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فأنزل ما أحسن إنه سعيد قولا فقال أبو الله لو وجدته في هذه الآية لا بشر إذا بدأ عليه كل ما وحيد يفهم في ذلك نوعي وطيد روح سبيل آذنة لأوشكا نقريب دي يزيل إذا برد عليهم الماء توبوا في بانجع شيء يتيمموا في السعيد نبی بدی تیمم وی پچابانی خریف نو چې دا او په یخ شي نو بیا باندې هم تیمم وی ولې چې په یخ شي نو دیو جنا کثرو خط ورته وبنستا لکه چې په بو استعمال باندې قادر نه دي او همدارنګه چې په یخ دي نو بیا نو په استعمال باندې قادر نه دي نو علت مشترکه موجود دي نو بیا بدی تیمم وی مدینه بیا با کایخ وی هم تیمم وی نو اذا براني ما يتيمم بالسعيد فقال موسى عبد الله بن مسعود الم تسمع كان يقول قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث ضرورت پر نبی صلی الله علیه وسلم فاجنوا فلا ما تمارا بالسعيد كما تمارا فخاورك كما تمر غضابه لك څنګه چې لړۍ دابا ساروي خاورك څومره اول وروړي تب دغه ور غړل په خاور ثم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إنما كان يجري أن تقول تقول بيديك هكذا كافر أن تقول بيديك هكذا چې توکي پلاسونو باندې هكذا دارنګي ورلو کې پلاسونو باندې ثم ضرب بيديه الله نبی اسلام لاسونو په مکباني ضربه واحده یو ذلی نبی اسلام لا په مکباني هو دا توکي تا د کاږي ثم مسح
د نبی اسلام مکه شمال په یمین باندې او ظاهر د کفین او وجهه فقال عبد الله الى لم ترى تنوري كان لم يقنع شفنا نقول عمر رضي الله عنه الم ترى تنوري عمر شفنا تنو په قول د عمار باندې هغه باندې کینا ته هغه دیونه کینا ته په دې باندې ونه نو پیغمبر اسلام دا کار کیږي چې ته موږ په مکه باندې سونه اوای یو ځل مسمخه کې او بیا لاسونه مسحه کې همدا اسنه د پاره دا کافی دی ارغړېدلو ته حاجت نشته لري معنا تیمم دی او غداله حدث اصغر د پاره هم دی حدث اکبر د پاره هم آیا وبه قال حدثنا مخرج قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا نبي جميل قال رسول الله مدرسه حديث الذي نحى حديث ابي محمد بن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقول هذا وذكر الذي في ذلك الامر السلام ونقول به وقال سبحان الله الارض بمثل فرق يديه ورسول پیغمبر اسلام وسندلو لاسره دا وسه دا دلیل دې هغه چا لپاره سوې ته هم ضربه واحده للوجه والكفين نور علماء وینا جمهور علماء چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کافی کیږي تعالی انما يفيك ان تقول هكذا وضرب بذيل الارض فمسح وجهه وكفيه دینه معلومه چې دا یو ظلم کافی جمهور علماء جواب کوي چې دلته دا صورت د ضرب نبی اسلام تعلیم د پاره کول مراد کې نه ټول تیمم نه چې نبی اسلام د ټول تیمم طریقه خودلې وي بلکې پیغمبر علیه السلام متقویلی چې تعلیم د پاره دغه خلاصونه په ځمکه باندې دا هوا او بل دا دی لکه څنګه چې غسل د یدین مرفقین پر دا واجب دی او تیمم کې ملل هم صفو بوجوهکم وایدیکم ظاهر دار چې د آیت دلته مطلق ذکر دی او په داسې کې مقید شوی نو دی وجنا صریح دلیل چې نیوي نو ما هو ظاهر د دې ترک دا هم جائز نه دا ورته او به چې تیمم وایي نفذ یده باندې په دې باندې دلیل نیول لکه حناف چې تیمم په کاري باندې جائز یا یو شی غبار په باندې نه هغه جائز ولکه غبار معتبر وي نبی له سلام بلا سنن نه څنګه او امام شافعی رحمه الله وینا دلته نفس چې دینو دا تخفیف د غبار لپاره دی چې دا ګټ کم شي کډیر زیات ګرځي په لاسونو مخ کې مخ مسکه استامخ بخش د تخفیف پکې وکا نو دی وجنه دا تخفیف د لپاره دی او احناف وی تخفیف د لپاره نه دی بلکې دا ول دې د لپاره دی نبی اسلام پسند معنا دار کتاب تیمم کوی کلاس پر دې ګر نوی هغه تنه تویشي انداز په کانی باندې بل شي باندې تیمم کوی ګر په باندې نوی او لاسونو او مخ په باندې مسح کې مدار جاهل نه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعني ان سعيد قال شعبة قال حدثنا حاول بن سعيد بن الرحمن المكي عن ابيه ان رجلا عمر فقال يجوز فقال معه فقال ابو بكر فقال عمر انا كنت على المؤمن اذا انا وحدث في سريه من په سريه دا سویل چې لختر لغړ او د لختر نمکه هغه نه یو قطعه هغه چې دنه جدا شي یو کنټک نه جدا شي ماوی جدا لاشي یو دې کافرانو باندې داوا واچي مشرکانو باندې داوا واچي چې سریه ویل کی نو لختر هغه په خپل ځای باندې نو فأجل من فلما جدوا عن فرق البدر وما أنا تمرعت القرب لم بخاو وستمعت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الذين الأمر فما كان وجوه من نوع من فقال عمر إن يا عمر قال أشهد أن محدث به نالو دې امر الله نه عمر قال امر دې نه شي تاسو لم احدث به دا بیان اول کوم بری باندې عمر دې نو عمار ته دې الله نه ویل راته چې کوم روایت کې نو هاي تان خبرې رشي یا اشتباه در باندې راغلي وي تیر وکي او ته ثابت کړي دا روایت کومه دا خبره معلومه نه ده نو عمر دې نو ان شاء الله محدث به معنا دا کته مصلحت ویني چې ز بیان انکم د تحديث دا زما حدیث بیانول دا ترک راجی وی په حدیث بیانول باندې زبته نه پنځ ولې زما امر او د امر اطاعت دا واجب دی په ما باندې دی غیر معصیت او پاتې شو تبلیغ حدیث رسول دا زما ذمہواری وا او هغه حدیث هغه ته پوره ځان بیان وکړو نو هغه کم ادا د علم هغه خوشوا
او اوس د کتمان د علم چې دغه کوم وحید دین واغې نه د خلاص او یا معنا د عمار بن زید د تحقیق شایع نه کوم چې خلکو کې مشهور شي بلکې نادرا کله کله بیانونه چې غاړه مې باندې خلاص د دې نه معلومیږي چې د نبی رسول الله په زمانه کې اجتهاد دا جایز د عمار بن انو اجتهاد کړو په صفت د تیمم کدا په پیغمبر اسلام نو چې کله جنوب شي د خاور ته غړېلا نه دا خاور ته غړېلو نو دا معلومه چې دا جایز دی چې سره اجتهاد د نبی رسول الله په زمانه په وخت کې اجتهاد دی قال حسبوا حتى الذي رضي الله عنه من أن يجد عليه الزمن قال حتى الذي سلم من الاجتهاد الإسلامي الذي ذكر حقه قال فقال ومن أردت ما توليت وبه قال حتى النساء ومن قال أخبرنا جرب الشجري قال أخبرنا شعور قال الحكي قال يقضي وذر عن دين النبي الرحمن بن قال حفظه وقال تعالى أخبره في دين النبي الرحمن بن أبيه حتى نزل قوما فقال إن جنود فرق عن الماء وسأل الحديث قال به قال أعمال أكرمه إن شاء لما جعل الله عقيا بالحقيقة له حديث فأحدث أو حدث به أحدا ولم يزل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان رشد ويوم يجب فأحد أن جعل بن ربيعة حتى الرحمن يخبره من النقيض وإنما جنه السلام يقول أخبرنا عبد الرحمن بن سالم وليكون زوجي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على جنة الشهر بن حارث بن سلمان له صالح قال أبو جهل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو جوهم نو دا وی د نوم عبد الله بن حارث بن سمة الانصاري دی او یو بغیر ابو جهم نه دی نو چې هغه حدیث د خمیسی ته ذکر دی هغه عامر ابن حذیفه ابن غانم قریشی عدوی دی نو هغه تم ابو جهم خدا ابو جوهم دی نو اقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله مخکراغه من نحو دیر جملات طرف دیر جملنا دا یو دې قریب مدینه منوره ته هغه ته دیر جمل دا عرفان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دارا فلقيه رجل ملاقات کو نبی رسول الله سره مخامخ شو او سره هغه مخامخ نو فسلم علیه نبی رسول الله باندې فلم يرد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله سلام علیه حتى اقبل مخي على الجدار ومسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام نبی رسول الله سلام رد یو خو دینه معلومه شو حدیثنا چې دی وخت او بنوي نو تیمم نبی رسول الله سلام دا او ذکر تیمم سره د وجود د اوبونه دا جایزه ده چې یو سره قدرت طاقت لري په استعمال د اوبو باندې او باندې استعمالي دا جایز نه خو فرق نشته په دې کې وخت تنوی کا وسعوي کا کولاوي بیا دا غمانده اعاده وی کني د امام شافعي مولا په مذهب باندې د منګه مسله کو مذهب دا دی چې کوم مون د هغه اعاده نوي نو الته او موجود یو ته د او د حکما دا عبادت را نه کوتیږي لکه مون د جنازي یا د اختر تیمم او د اختر جنازي مونږ په دغه لپاره جایز امام ابو حنیفه مولاوی سره د وجود د ماونه جایز دی جنازي مونږ جایز دی اختر مونږ جایز دی خو هغه مطلقاً نه وي شرط پکې دا اذا خاف فوق ما یا چې د فوت کېدون نه سره دا دی بعد ائمه بغله کې امام بغوی او کسړې د فرض مانده د فوت کېدون نه ویریږي وخت تنوي منقطع مون باندې او کینو بیا مجاهد ودي هغه نه بعد بیا او د سکی نو د نه بعد بیا د قضایلو او د دې حدیث نه دا معلومه شو چې تیمم په دیوال باندې وی دا جایز امام شافعي مولوی چې کله ګرد دی باندې وی جایز دغه دیوال مضبوط کله کې کنه جایز نه جمهور علما وینا کګر په باندې نه ویني به هم دا جایز او دا روا دي دا جایز او څوک چې تیمم بغیر د تراب نه وي هغه هم دا حدیث دلیل دی ګوره دیوال هغه باندې خاور نیوي او خاص کر چې باران نه وي هغه دیوال مضبوطی بالکل خاور په نیوي او هم نبی اسلام تیمم دا وایي احناف دا وی چې جایز امام شافعي مولا دا نبی اسلام د تیمم وهله دا داسې دیوالو چې هغه باندې خاور وا نبی اسلام په خاور باندې تیمم دا وهله د دې حدیث ته معلومه شو چې تیمم د نوافل لپاره جایز دی د سجده تلاوت لپاره سجده شکر لپاره مسله مصحف لپاره کتبی دینیه د هغه مسکول ټول لپاره تیمم دا جایز صرف بعد ایما هغه دا و چې تیمم صرف د فرض لپاره جایز دی د دې ما سیوانو اعمال عبادت جایز نه دي
او جمهور علما وایي د دې ټول لپاره دا روا دي او دا چاري اوس پیغمبر علیه السلام د تیمم باندې په دیوال باندې پردي ملکیت کې تصرف کول به اجازه ته جایز نه دی مونږ دا محمول دی په دې باندې دا دیوال عام دیوال د کلی د ولادت دیوال چې ملکیت یا نبی رسول الله سلام په تیمم باندې هغه خلق خوشاله کېدل نو سمدا مسله ده چې دې کې قضای حاجت کې خلق پکېږي مکه خلق پکېږي مکه مثال غنیو کې جوار غنمو کې خلق نه پکېږي مکه او کچېتا رشتوي شوتلوي خلک روزانه ساروي ته کوي او چې کوم دی کې برکړي دي او هغه دې تلاش او الته چې دنو کار او برابر کې خلق پکېږي دا ناروا دا جائز دا جائز نه ګوره چې کوم دی کې دغه مثال باغ دی چې باغ دی هغه نه دا عام حکم دی نو کته پیږي چې دا سړی په ما باندې خپکیږي نه ملګری دی دوست دی دا سړی سخی دی په دې خوراکم خوشحالي یې خواته نه جائز دی او که سړی بخیلی هغه خپکیږي نو خوراک جائز دی داسې ملګری دیوال دی کمرې ته نه وته روټي تیار ده او مانو سلوا د لنګر نه راغلي دي او روټي پپسي رکی ده او کاسه تیار کړي دیواله مشي چې د تلې او دا وایي چې دما په خوراک باندې ملګری خپکیږي نه او روټي راوالي او ماته کې او وایي ملګری را روټي اندر تاسو روټي نو واله هغه په خپکیږي نه دا جائز نو هغه په باندې خپکیږي نه نو بیا جائز نه دا یو عام حکم دی نو دا دلته پیغمبر علیه السلام باندې هر صحابه کرام خل هغه خوشاله کېدل نو دی وجنا د بل چا په منځ کې تصرف دا نه دی ومن قال حدثنا محمد بن الله بن قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن ابي بن عن ابي بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن علي باندې نبی رسول الله سلام رحمت دینه معلومه شو چې یو دغه حالت کې باید دغه مستحق د جواب نه دی وخت یو سړی ته سلام ما چوا که سلام دی واچو په بول باندې آیت باندې سړی دی نو سلام کله باندې واچو رد سلام نو په دې وخت دا مسعود نو باید داري چې یو سړی سلام وانه او که سلام واچو بیا وعلیکم السلام نه وي ناغې نه چې کله فارغ شوي لری شوي نو کله قضای حاجت وشوه ناغې نه بعد او وعلیکم السلام نو دا وایا همدارنګه د دې په حکم کې په دې صورت کې تسبیحات هم نه وي ذکر او اذکار هم نه کې سلام هم رکینا یو سړی انټوش کې وو کې خرش خرش وو کې هغه ته وسیدان الحمدلله دا به مرتنوي دا جواب هم دا نه اللهم صل علی